د بل مسلمان خیال ساتل، بل مسلمان ته تکلیف نه رسول، دا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکلي اخلاق دي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. د هغه پیغمبر شاگردان صحابه کرام اور پشت در پشت علماء او صلحاء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث باندې عمل کوونکي خلق من وعن اکسه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خبره عمل کوي څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایلی و. لکه مفتی شفیع صاحب باره کې راځي، مفتی شفیع صاحب فرمایي ما د پیغمبر علیہ السلام دا حدیث اوریدلی چې څوک په رمضان کې وفات شي نو په رمضان کې د دوزخ دروازې بندې وي، لہذا چې د دوزخ دروازې بندې وي او څوک وفات شي ډایرکټ به جنت ته ځي. اکثر خلک دا دعاګانې کوي خدای پاکه موږ له مرګ په رمضان کې راولې. مفتی شفیع صاحب وی فرمایي چې ما هم دا دعا کوله خو بیا مې یو خیال ذهن ته راغی، یو سوچ مې ذهن ته راغی. ګوره داسې خلکو ته په داسې وخت کې د امت محمدیه فکر وي صلی الله علیه وسلم، د مخلوق خدا د تکلیف غم وي ورسره، فکر یې ورسره. بیا به مې یو سوچ کو چې یاره په روژه کې مړ شم نو دا خپل خپلوان رشتہ داران تمام مخلوق بلا شاگردان دی به روژه په خوله په ګرمۍ کې په لوږه او په تنده کې ماله قبر کني، غسل به راکوي، کفن به راکوي، منډې تړلې به وخي، 3 ورځې خو به دي ستړي شي، زرې زرې به شي. نو ما ته خو به فایده میلو شي په رمضان کې، خو زما د وجې نه خو به ډېر مخلوق ته تکلیف میلو شي. نو بیا به مې دا دعا نه کوله، ولې زما د وجې نه امت محمدیه ته تکلیف رسی، زما د وجې نه مخلوق خدا په تکلیف او مشقت کې اچولې کېږي. دا ناشنا خلق وه، ناشنا خلق.